أغلق زلت سين من أفضل الأيام
Auch bei der Wort der Julienne später
دا صدقات قرباني کوي وإظهار الزينة والسرور او اظهار د ښایست او د زینت کوي د خوشحالۍ کوي د څه د وجې چې ارسله رحمة للعالمین الله پاک دې ته رالیږلی دی خپل رحمت محمد رسول الله امام کمال الدین الطوی خمسة آلاف
د پیدایش خوشحالي مناوله. امام ابو زرعه العراقي دا ډېر لوی عالم دی شوی د عراق د ده نه تپوس شي چې د میلاد شریف دا محفل جوړول دا مستحب دي که مکروه دي؟ سوال چې دا څه شی دی مستحب دي که مکروه دي؟ وهل ورد فيه شيء؟ آیا په دې کې څه حدیث څه دلیل شته؟ د ده نه پوښتنه شوه. او فعله من يقتدي به یا من يقتدى به، او یا داسې چا کړي دي د دې نه مخکې چې د هغې ابتدا ولې وشي. د دې ورته څه وایي؟ اطعام الطعام مستحب في كل وقت. وایي په خلکو باندې خوراک کول، په اوبو باندې، په محتاجو باندې هر وخت خوړل مستحب دي. نو چې په هر وخت په خلکو خوراک کول رواج او مستحب او ثواب دي، نو فکیف اذا انضمت لذلک السرور بظهور نور النبوة. نو یې څنګه به روا او جایز نشي چې دې سره د حضور د پیدایش هغه خوشحالي وي او دی کې او د دغه نیت باندې په خلکو خوراک کوي، نو بیا به څومره یو خو دا مستحب شو ځان ته، او بل د ورسره د حضور د پیدایش خوشحالي او دی کړه، نو دوه خوشحالۍ او دی. نو دا څه شو؟ نور څه شو؟ وایي ولا نعلم ذلك من السلف. وایي موږ نه پوهېږو د سلف نه چې هغې دې ته بدعت وایي، من كونه بدعة كونه مكروها أو يبدأ مكروه. دي سوي فكم من بدعة مستحبة ويبات بدعة مستحب وإذا بدعة ندي بل واجبة، بل من الرسول بالبداية مشاهدة واجب. بدعة مستحبات ويبات والابتداء دبر من نعمت دا الله پاک نبی علیہ السلام چې موږ ته الله را نصیب کړی دی، نو په دې دومره لوی نعمت خوشحالي کول دا مستحب نه بلکې دا واجب دي. هلکه الله پاک وایي زما د نعمتونو شکر ادا کړه. وأن واشکروا لي. نو د خدای نعمتونه خو دومره ډېر دي چې شمېر نه بهر. د حضور پاک ذات با برکت چې دی دا د ټولو نعمتونو نه اوچت دی. ځکه چې الله تعالی قرآن کې اعلان کوي دا د ټولو انسانونو نه لوی احسان دی چې الله په مؤمنانو باندې کړی دی. الهي فرمایي څلورمه سپاره ده لقد من الله على المؤمنین. پتا کې سره الله تعالی احسان کړی دی په مؤمنانو باندې. دې کې درې تاکید راغلي دي او لام دې بل قد دې لقد خامخا ضرور بالضرور. من الله من کدانو سکینه دې تاکید دپاره راځي. نو په تاکید سره الله احسان کړی دی، ضرور بالضرور په مؤمنانو باندې احسان کړی دی. داسې شي احسان یې کړی، احسان الله ډېر کړي. هغه دا دی الهي اذ بعث فیهم رسولا. دا احسان دی چې په دې کې خپل عظیم شان پیغمبر راځي. نو چې الهي دا دوی احسان یې په تاسو کړی دی چې خپل پیغمبر دې درته رالیږلی دی او د هدایت په لارې راوستي یې، د بتپرستۍ نه راویستی، د جهالت نه راویستی، د دشمنو نه راویستی، د پلار د مور حق یې درته وښودو، د جهنم نه یې بچ کړی، د جنت په لاره روان کړی. نو دومره عظیم احسان چې ادا کړی دی، نو شکر ادا کړو په واجب کې که نه؟ شکر ادا کړو ضروري واجب وي. او چې یو سړی د دې ناشکري کوي او د دې ته راوایي چې نه نه دې میاشت کې بیا به دا سړی پوهېږي نه، ولې پته ورته نشته ځکه داسې کوي. او که نه صدق کوي نو بیا به کار دی خراب. بیا به ګېټي یې بند کړي نه لاندې غورځېدلی
दादा बेकार हल्का दादा जिसों के साथ की बदारी इंसान नहीं है अल्लाह फरमाई कुरान के अहसन कमा अहसन अल्लाह की है तब इंसान जवाब रसीद की तासर रखते हैं इंसान अल इंसान अब्दुल इहसान इंसान बंदर इहसान मादल सामी मखबिरी कादे इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाई इमाम इब्न हजर अस्क़लानी दाढ़े पे मुहद्दिस थे दो क्यों किताब पढ़े मौजूद बातें लिखे थे दो पाक में मिलाद मानते इमाम शमसुद्दीन सखावी रहमतुल्लाह अलैहि इमाम सखावी पर ज्ञानी दाढ़े पे मुहद्दिस थे यो किताब मास कमरा के प्रोत थे दुरूद शरीफ और फज़ाइल में यो किताब लिखे थे और पूर्ण उलमा में खुसूस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह तद किताब में फज़ाइल दुरूद के किन अहादीस है इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैहि काफिर बेसड़े देव मुजिदा पति औरत ने खुशहाली कवल यहतफिलून फी शहर मौलिदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और या रसूल को वजहरुन मुसर्रात व यजीदून फिल मुदर्रात व यज़हरु अलैहिम मिन बरकातिही कुल्लु फद्ल अज़ीम अलीम सुभान अल्लाह तो बड़े रब्बाल लोग वे मोमिनात की दी अली नस्ल महबूब पैगंबर मुबारक खुशहाल बात और पैदाइश बात दे ढेर खुशहाली गई और बनीकू की ज़ियादत गई इमाम मुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैहि दाखिल इमाम थे जिधर बुखारी शाहिद थे तब बुखारी शाहिद के इरशाद सारी तकरीबन नज़रुल जिल्द ज़्यादा था इरशाद सारी दी हुई ला ज़ाल अहल इस्लाम यहतफिलून बिशहर मौलिदी वइदा हमेशा मुसलमान रवान थे जिधर हुजूर को पैदाइश तबलीगियात तरबीउल अव्वल की महफिल में सुभान अल्लाह ला ज़ाल हमेशा अहल इस्लाम रवान ला अमल के दार से उसकी और या सभी अफरमाई व यअमलून अलवलाइद व यतसद्दक़ून फी लयालिही बिअनवाइ सदक़ात वे दीजिए खैरातुन किस्म किस्म व यज़हरुन अस्सुरूर व यज़ीदून फिल मुदर्रात व यअतिमून बिक़िराअत मौलिदिही करीम और ये हुजूर ज़मीरात ज़िक्र के गई नदीर पर देखिए ज़्यादती और खुशहाली गई व यज़हरु अलैहिम मिन बरकातिही और ये हुजूर दा महफल ज़मीरात बरकतुल करीमा इनकार कर सुभान अल्लाह व मिम्मा जरबा या जुर्ब मिन खवासी अन्नहु अमान फी ज़ालिका अलआम और तजुर्बा शिबिला चिपकम से की महफल ज़मीरात रसूलुल्लाह मुबारक खुशी नवीदा अदे के मसाफिर काला कोई आमान सुभान अल्लाह और या कि फरहिमल्लाह
دا نن څو سوه کاله مخکې خبره ده وایي یو سړي به تقریر وکړ او یو باچا یې وخت هم پکې راغی د مکې معظمې والي او صاحب دا ماسخوتن ناوخته پورې به دې سلام ویلي هلته او بیا به دغه ځای کې د باچا یې وخت جو او علماو یې انعامات تقسیم کړل او یو خوشحالي به وه یو جشن به یې بنا وکړ د 12 ربیع الاول دا شپه او امام محمد جار الله القرشي د اهل مکه او د میلاد تذکره دې کوي دغه کې دې خبرې وروړي دي او امام ابن زفر امام یوسف بن علي بن زريق الشامي دین دا خبره ذکر کړې ده د هغه زمانې امام محمد بن یوسف الصالحي هغه دا خبره ذکر کړې ده امام ابن حجر مکی رحمت الله علیه دا د مکی معظمې امام پاتې شوی دغه کتاب لیکلی ابن حجر مکی رحمت الله علیه ورته حدیثیه لیکلی ده او شیخ عبدالحق محدث دهلوی رحمت الله علیه لوی محدث دی دیس کو الا رضا امام الاسلام یختلفون بشهر مولده وی دیم وی محدث دهلوی وما ثبت من السنه د کتاب ورکوټه لیکلی او امام زرقانی رحمت الله علیه د مواهب الدنیا مصنف دم لیکلی او شاه عبد الرحیم چې د شاه ولی الله رحمت الله علیه دار شاه عبد الرحیم دیو چې ما هوا هر کال د حضور په میلاد کې لوی جشن او خیرات کو وی یو کال را سره کیسم د میلاد ورځ راغله مدینه منوره کې وما ویلا د مدینه په بازار کې د تورې چړې واغستې ویران باندې راوړل خلک راوړل مسجد نبوي کې او د حضور پاک میلاد یې مناو او هغه چړې په خلک باندې وې شوې بیا چړې خلکو باندې وړي څاپو باندې چې ما دې درلو نو اخلاص نه کړ ما سره وسته وي بس ګروپ دیو په دې شو ما وی چې ګور په ګور الله دې باندې وکړه مسجد نبوي کې د دوار ځان سردار ناس صحابه چې چاپې دي وی زم دل ناس ته ما وی چې ګور دوا هغه چړې دې به دې دې ورته باندې راځي سبحان الله حضور چړو کې لاس وی صحابه ته وی ګوره دوا په میلاد خوشاله کې انشاء الله چانی وشي سبحان الله چې را پیدا شو پټې دې خوشاله او شاو وردا سره د زوی دا دیوبند چې دا حدیث راغلی د شاو وردا رحمت الله علیه په برکت زموږ پاکستان ته حدیث راغلی د شاو وردا په روان زما سره د حدیث د شاو وردا په واسطه امام بخاری ته رسید دی وی چې ما په خپل د باندې د مدینه منورې د میلاد حالت په دستر ولیدل سبحان الله صحیح الله حافظ کول او حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه د مولانا اشرف علي طالبي سے پیر مرشد دی امداد الله مهاجر مکی د دې کتاب ما سره شته په کمره کې پروت دی کلیات امدادیه په نوم باندې د وو مسالې کړي دی او دا یې فیصله کړې ده چې دا جایز دی روا دي یو مسله په محفل د میلاد رسول الله مبارک آئے کی دا لیکلی دی چې دې کې ودرېدل سره سلام ویل دا صاحب باعث دلیل خیر او برکت ګڼم زه په دې خبرو باندې بس کوم او شیخ محمد بن ابي مالکی د مدینه منورې خطیب تم دا خبره کړې ده او دا څو راځه بیا علماء دیوبند ته راشه د برسني پاکوهین علماو ته راشه داسې چې تر سبا پورې دا نه ختمېږي چې دا سنوي عمل نه دی چې د دې لپاره څوک دا وایي چې صحابو دې کړي صحابو کړي دي هغې مشاهي کړې ده هغې لپاره دا دلیل شته دی چې یو ځل د دواړو ګانو سردار کور کې دي او عامر رضی الله تعالی عنه دا حدیث روایت دی صحابه مسجد نبوي کې راجمع دي او ذکر کوي او خوشحالي کوي او دا میاشت ده رسول الله مبارک بهار وویل ورته وایي څه طرح خوشي وي ورته وایي یا رسول الله موږ د دې لپاره راجمع شوي یو چې الله موږ ته اسلام راکړی دین اسلام یې راکړی تاسو ته تعظیم عاشقي موږ ته رانصیب کړه ستاسو په نبوت او په رسالت باندې په پیدایش خوشحالي کوو الحمدلله نبی اسلام یې الله د دې قسم په
da puxada de na puxiri de ba da 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 puxada da jatis amal